بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د سواد نیوز ډاٹ کام منوالو زم تاسو ورور تاسو ملګری محمد زبیر خان کتونکو دا وخت منګه په ګراسي ګراوند کې موجود یو. څنګه تاسو ته پته راځي د خیبر پختونخوا په شمول په سواد کې چې کوم بلدیاتي انتخابات روان دي دغه لپاره چې تیاریان مکمل شوي دي. دا وخت منګه په ګراسي ګراوند کې تاسو به دا ګیمه ګوري چې دلته کې کم بلټ باکس چې کوم دي دا سدو چې تقسیمیږي په دې کې چې تقریبا 993 پولینګ سټیشن قائم شوی چې پای کې 334 دي هغه اساس دي او 181 دي هغه اساس ترين قرار پای شوی دی. په دغه وجه باندې د پولیس سکیورټي چې تقریبا د 6000 نه سیوا پولیس سکیورټي تعینات کړل شوی دا وخت را سره د سټي ډي اس پی باچا حضرت سے موجود دي. دا سره خبره درکو چې هغه د سکیورټي په حواله سره سوی دغه وینا سره. السلام علیکم سر. و سلام. سردار ته وایي چې د پولیس نپری چې دا په اوریدو خبر ده چې 6000 نه سیوا پولیس سکیورټي جات تعینات شوی دا سونه پولیس ته مطلب د دې ډیوټي نه بسنګ ګوره الیکشن یو طریقه کار مطابق کیږي. نن تاسو ګوره د ډیسټریبیوشن مرحله ده. ډیسټریبیوشن کې هم د پولیس انوالومنت ته د دې نواله تر د سټیشن پورې سبا به هغه چې کوم د کې الیکشن کیږي هغه د نواله تر د اخیری د پولینګ د انډ پورې او بیا واپس د میټیریل راوړو پورې د ټول سکیورټي ارینجمنت شوی دي. تاسو د حساس ترین او د نارمل او د حساسو پولینګ سټیشن خبره وکړه. نو د سلسله کې چې د څنګه د پولینګ سټیشن نوم دی نارمل حساس او حساس ترین نو په هغه نسبت په هغه ریشو ایت نپری او سکیورټي تنظیمات شوي دي. سی سی ټي وي کیمرې لګېدلې دي. باقاعده د پولیټیکل پیګر سره د کانډیډیټو سره د هغې سره میټینګ شوي دي. هغې سینسټایز شوي دي. خپل پولیس چې دی د هغې بریفینګ شوی دی ډي بریفینګ شوی دی او هغې د خپلو کار نه او د خپل ډیوټۍ نه خبر کړی شوي دي. کوشش به دا وي چې پیسفول په طریقې سره په سکیورټي چې څه اقدامات دي هغه د پولیس د طرف نه پای کې څه کمی نه او انشاءالله چې تاسو ګورئ دا اوس هم دا کار روان دی خو په پیسفول او په سموت طریقې سره روان دی. مننه سر. مهرباني. کتونکو د ډي اس پي صاحب خبر تاسو اورئ یقینا چې دلته کې چې کم انتظامات شوي دي پای کې چې د وو تحصیلونو کوم امیدواران چې د 66 امیدواران دي چې پای کې د تحصیل بابوزو کم سیټ چې دی هغه ډېر اهم دی. هغې باندې چې د ټولو پارټیانو فوکس دی چونکې دا د ملکن ډیویژن د ټول نه غټ سیټ دی. په دغه وجه باندې چې نن چې په دې ګراسي ګراوند کې دا ګیمې دي نو وجه دا چې دلته کې کم سامان چې دی د هغې سپلای شروع ده. استادان په ګڼ تعداد سره راغلي. د هغه چې کوم ریټرنینګ افسران دي هغوی په ګڼ تعداد سره راغلي دي. که موږ تاسو ته ووایم دلته کې د الیکشن کمیشن د طرفه چې د انتظامات ناقص دي د هغې په وجه باندې چې د هغې الیکشن کمیشنر چې کوم مشر دی فرید الله خټک چې د هغه د وینا تر مخه دلته کې څه قسمت انتظامات نه شي. د اوبو نظام نشته. خلک چې دی 8 بجې ټایم ورکړی شوی خو چونکې اوس د اوسه پورې چې دی هغو ته هغه سپلای چې د هغه ممکنه شوې نه ده. په ګڼ تعداد سره خلک راغلی دی خپل هغه اکټیویټیز چې دی هغه کوي. موږ چې دی موږ د دې پروګرام مین مقصد هم دا چې تاسو خبر شئ نن د الیکشن کوم سامان چې کوم دی د هغې پولینګ بوت چې کوم دی یا د بکسي چې کوم دی هغه سپلای کېږي مختلفو علاقو ته او د خلکو امیدونه دي چې مطلب د سکیورټي نظام چې دی هغه به هم ټیک وي. د هغې سره سره چې دی زموږ دا نور کوم عمله چې دی هغه په صحیح توګه باندې چې دی خپل کار سره انجام کوي. زما د پروګرام وخت پای ته رسي مال اجازت راکوي. د الله په امان.